تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الله بشمار احسانات دي وطول مؤمنان ومسلمانان باندې د ایمان او په موږ او تاسو باندې خصوصي په دې وخت کې چې هغه مقام کې موږ ناست یو، کوم مقام چې الله ته په ټولو خرونو او په ټولو ځایونو کې خوښ دی. احب البلاد الى الله مساجدها. د الله نبی ویا بهترین مقامات الله ته د جمعتون دی په خرونو کې. وأبرز البلاد إلى الله أسواقها. او الله ته ناخوښه ځایونه په ښارونو کې بازارونه دي. دا عزتمندو د الله احسان وګڼئ چې ما او تای جومات ته راوستي او بیا د هغه عظیم کتاب چې هغه سید الکتب دی او دا هغه عظیم دین منشوره او دا هغه عظیم دین او د قانون شارح کتاب قرآن کریم چې په هغه عظیمه هستۍ باندې راغلی دی چې سید الانبیاء دی او په هغه عظیم کلي باندې الله رالیږلی چې هغې ته ام القرى ویلې ده. ام القرى د کلو مور د الله وایي او په هغه عظیم جبل غر باندې راغلی دی چې هغه ته الله جبل نور ویلی دی. جبل نور دی الله وایي ده د نور غر دی او په هغه میاشته کې راغلی دی چې هغې ته سیدة الشهور ویلی ده. قرآن کې الله وایي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. میاشت الله وایي د رمضان هغه میاشته چې هغې کې قرآن راغلی دی. قرآن الله یې په دې میاشت کې راغلی دا عظیمه میاشت او کم کلی باندې راغلی دی نو لا اله اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. الله وی قسم می دی په هغه کلي باندې چې ته وداخلېږي و دا کلي کې قرآن راغلی او هغه سینې ته د سلامي او هغه زړونو ته چې هغې کې د الله کتاب نه محفوظ چا به ناظره کړي چا به ترجمه کړي باباګانو زنانو به ورته غوږ ایښودی دا
سبب دی د رحمت. خطیب شربینی ویا سراج المنیر وی من قرأ القرآن فکأنما رأى النبی چا چې قرآن ولستلو گویا چې د الله پیغمبر ولیدلو. چې د الله د نبي دیدار چې سړي کړی نو هغه خلکو له زیری نه دی، د دې نه بله غټه خوشحالي شته چې د هغه بچي نن قرآن او د مور او پلار عملنامه الله نه بندوي چې د چا بچي قرآن ویلی د ده عملنامه به جاري. د داسې یو میشن اختیار کو، داسې یو پروګرام چې دا پروګرام د ختمېدو وس نه دی. داسې ولي ته دې ودانګل، داسې ډن له لاړې په داسې وله دې غوپه وواله چې د وچودو نه اوس به هغه رنګېدو دي د قیامت ته پورې سلسله جاري، دا نه ختمېږي. په دې شکر وباسئ. لیکن قرآن کریم دا د عمل دستور دی. دا یې دې له نه دی رالیږلی چې تلاوت یې کوه، او دا یې دې له نه دی رالیږلی چې هسې تاپونو کې ور واچوئ او یا رواله ښکلوې. نه، الله وایي ور احکامات. دې کې احکامات د امام قرطبي سورت بقره کې زر حکمونه دي، او که چېرته دې بیا عمل ونه کړو بې عمله وي نو دا قرآن باندې خلاف ولاړي او پیغمبر باندې خلاف او د الله په دربار کې به مختورني. سورت فرقان کې الله وایي چې د قیامت په ورځ چېرته داسې رانشي ګوره چې قرآن د باندې دلیل او پیغمبر د باندې دلیل وایي. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. إذا آغا خلق خلاف جاي قرآن فريكي او دا قرآن عملي بندين الشريعة داغي خلاف پیغمبر ويا. وقال الرسول يا ربي او يا پیغمبر ازما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. يا الله دې زما قوم او دې امتيانو دا قرآن بلا عمل پرېښودی. علامه ابن کثیر معنی کوي، علامه ابن جوزی معنی کوي زاد المسیح او څه وایه اے متروکا بلا عمل وبلا تدبر وبلا ایمان وبلا تفهیم. دا قرآن کریم پرېښی دی بغیر د عمله، دا قرآن کریم پرېښی دی بغیر د ایمانه، او دا قرآن کریم پرېښی دی بغیر د فهم او د فوینا. دا خلاف بستا پیغمبر گواهی کوي. په قرآن دی نه ویلی او په قرآن دی عمل نه وکړی غوره، نو په قرآن به اوس عمل کول غواړي. دیو جنا قرآن کې الله وایي افلا يتدبرون القرآن. دا خلقا په قرآن کریم کې الله ویا غور او سوچ او فکر ولې نه کیا. قرآن کې به سوچ کې او د قیامت په ورځ به کافر ارمان کوي، هغه سړی به ارمان کوي چې قرآن یې نه اورېدلی ابدا خبره کوي
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وای بی الله کو قرآن موریدلی وی او په قرآن باندې ځان پوه کړی وی نو نن به نوی جهنمیان. جهنم له ولې رالو؟ قرآن هم نه واورېدلی. جهنم له ولې رالو؟ په قرآن هم عمل نه و کړی. نو یوازې تلاوتونه هم نه دي او یوازې ګوره ختمونه هم نه دي او یوازې دي سربندیان هم نه دي. مسله دا ده چې قرآن باندې به عمل کې. قرآن دا د عمل کتاب دی او خطاب دا د نفس ته کوي ځان ته تا. اول به ته عمل کې ته دا څوک چې وایي ده ته وایي ته به اول عمل کې ګوره او بیا به وروسته ته چراغ او ډیوه د بل دپاره جوړېږي. ځکه چې چراغ سی جلتا ہے چراغ، د چراغ نه چراغ بلیږي، د رڼا سره رڼا راځي. چې د یو سړي په خپله په قرآن عمل دی نو د عمل نور دی، د عمل رڼا ده، دا به د ځان څه نور هم راکاږي. چې یو سړي په خپله په قرآن عمل نشته نو دا تورتم دی، نو د تورتم څخه خو رڼا نه راځي. هغه به ښه تورتم پیلاوی، ښه مسلې به جوړی. نو به هر کیفه قرآن له به عملي ژوند ورکوي. ګوره علامه ابن قیم رحم الله وی وإذا وجد في الإنسان خمس، کله چې وموندلی شو په انسان کې پنځه خبرې فقط کمولا، نو دا سړی کامل دی. دا کامل سړی دی چې پنځه خبرې پکې وي. څه وایي؟ اول فکر د خپلې عقیدې کولو، عقیدې خپله درسته کړله، الله یو پیژندلو. نو اول به ګوره الله به پیژني، نو دا هم د قرآن نه پیژني. دویم وایي عمل به برابرې، مون دی برابر دی، روژه دی برابر ده، زکات دی برابر دی، حج دی برابر دی، بیا به عبادات برابر. او دریم نمبر به ګوره معاملات برابرې، ستا معاملات د قرآن او د سنت موافق دی، ستا معاملات او ستا تجارت او ستا کرونده او ستا زمینداره ګوره د قرآن موافق ده که نه ده. او څلورم به معاشرات برابرې، ته وګوره چې زما په زړه کې حسده، کینه، ګالې ګلوچ، کنځلې دا خو نشته، بغض مې زړه کې خو نشته، حسد مې د چا څه شته خو نشته. نو یو به معاشره برابرې. او درې څه پنځم نمبر به وایي برابرې الاخلاق، خپل اخلاق ولره چې اخلاق دې د قرآن مطابق دي که نه. وایي دې پنځه خبرو کې چې سړی سوچ کوي او د دې د صحیح کېدلو کوشش کوي نو فقط کموله، دا سړی کامل شو. او چې کله دا پنځو خبرو کې نقص دی نو وایي دا ناقص الایمان والا دی. او چې کله پنځه وانه برابر دی نو وایي دا کامل ایمان والا دی، ایمان د دې سړي کامل دی. اوس ته فکر کوه که زمونږ خفه کېږو بنا مدارس هم ډېر شو، جماعتونه الله دې نور هم ډېر کیه او ډېرېږي، طلبا علما هم ډېرېږي، مجاهدین هم ډېرېږي، تبلیغ والا هم ډېرېږي. خو مسله دا ده چې تغیر رانلی، بدلون رانلی، نظام بدل نشو، اخلاق بدل نشلو، کردار عمل بدل نشلو، گاون بدل نشلو. مسله څه ده؟ هغه یو شاعر ویلی دی د عبرت په طور باندې، ویې کیسی راہ ہے اور کیسی زندگی کہ پاؤ تک گئی چلتے چلتے،
وی دا څنګه لارې دي او څنګه زندګي ده چې خپې ستړې شولې په تک تک باندې روان دي مزلونه کیږي محنت کیږي وی مگر वही फासला बाकी है जो फासला था सफर से पहले वही अक्का फासला उसम पाते दा कमा चे द सफर नमख के बाकी हुआ उसम अक्का दा ए साथ पसाथ बाने जुमातुन डेरे गया साथ पसाथ बाने या मदारिस डेरे गी साथ पसाथ बाने द दावा शोबे डेरे गया साथ पसाथ बानिया फारिगीन डेरी गया उलमा मुजाहिदीन डेरी गया मगर वही फासला बाकी है जो फासला था सफर से पहले एक दा जुमातुन नौ او دا مدارسم کم او دا علما او دا دی سربندیانین او اقا قانون او اسم اقا قانون بدلون رانله زندگی بدل نکړه مصائب تکالیف سات پسا ډیری وجه الله ویلی دا قرآن بګورې کنه ځکه د الله نبی ویا پدې کې خبر دی ما قبل او ما بعد ماضی او مستقبل چې څه کیږي قرآن ذکر کړي قرآن کریم کې دا دی بس قرآن براله سوچ دی له پکار دی دنیا کې فکر مکوه اوله زما سره مازدیګر کې یو کس ناست سودان ته هغه څه خبرې کولې ما ته ویل دا دنیا په خلا کې ده او دنیا چکر لګی او سپومۍ کې داسې دی او پنور کې داسې شغلې دی خبرې کول چې ښې ځان ستړی کو یو 10 منټه نو ما ورته وویل دا دومره سوچ چې دی کړی چې دنیا په هوا روانه ده او ګول تاویږي او سپومۍ کې دا دی او په نمر کې دا دی او دومره غټ ستوري دی او دا مال خو دا سوچ دی په قرآن کې کړی وی څومره خوند به کول څه ته میلاو شو په دې خلک وایي انګریز ترقي وکړله سپوږمۍ ته وخونده کیفې څه چې دنیا کې پوهاید حاصل کړه یا به آخرت کې دله دا شی په کار راشي نه الله تا ته څه وایي فلا یتدبرون القرآن پرېږدوه الله ویا د دنیا نظام پرېږدوه دنیا فکرونه مه کوه د سپومۍ او د نمر مه کوه ای د نورو ځمکو ټیسټونه مه کوه الله ویا فلا یتدبرون القرآن دا خلک په قرآن کې سوچه او فکر ولې نه کوي او کو الله وی ما معلومه او زما پہچان حاصله نه لا وفي انفسكم افلا تبصرون الله ویا استا په دې بدن کې زما د توحید نښې دي کو انسان پتا کې څه عقل در پکې ویا اے د قرآن نه کم طرف ته ځیا کله الله وی اے دنیا دارا د دنیا په اشیاو کې مشغوله الله وی یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اے انسانا ویتا چا دوکا کړلې په عزت من رب باندې دا خو ته د نشنه وجود لراوسته یا الله پیدا کړی او به د لړانچم در کړی دا او قد او قامت هم در کړی دی او بل مقام کې وای فهدیناه النجدین الله وی دو لارې مې ته ښودلې دي یو سیده لاره ده او یو کږه دا مې د ته الله وی پوستوي کله الله ویا فلینظر الانسان او دې ګوري الله و انسان الى طعامه خپل خوراک ته دې وګوري او الله وی ما دې یاد کړي انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا الله وی منګه راتوی کړي دې پتا سو باندې د بارانه اوبه
او الله وی منگا شلولی دا تاسو لرا دا زمکا دا خو الله وی ما کړی دا او بل مقام کې الله وی فاین تذهبون ای مومنا ای انسانا ته په کوم طرف باندې روانې د الله نه ته چېرته ځې ستا مقام خو آخرت دی ستا مرتبه او ځای د آخرت دی ته به د خپل آخرت فکر کې ته به د خپل عمل ګوره فکر کې ستا د دنیا د سوچونو او سرچونو سکاره نشته د چا د صفتونو صدکار نه صفت به د الله کې صفت به د محمد رسول الله کې صفت به د الله کې او صفت د چا پلانی وی ترقی وکړه او پلانی ترقی ای په ترقی څه تندر اچ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الدنیا خلقت لكم وانتم خلقتم للآخرة اے مومنانو اے انسانانو د الله نبی وی الله دنیا تاسو له پیدا کړې ده او تاسو یې آخرت لا دنیا خو پیدا کړې تعالی ده اے کو نمر راخیلی سهره نو ستا په تابعدارۍ کې ستا په کار کې لګولی الله وسخر الشمس والقمر الله وی په کار مې لګولی دی نمر او په کار مې لګولی ده سپومۍ سهار راخیږي ماښام سپومۍ راخیږي سهاره پورې رڼا درته کوه په ستورو یې د اسمان ښایسته کړې ولقد زینا السماء الدنیا الله وی دا نږدې اسمان مې درته ښایسته کړی نو ما او تعالی سرچ په څه کې پکار دی په قرآن کې پکار دی غور او فکر په قرآن کې پکار دی د غیر د محنت نه د یهود او د نصارا او د ټکنالوژۍ نه د هغوی د ساینس نه د هغوی د ترقۍ نه مه متاثره کېږه د اسلام نه متاثره شه اوس څومره خلک چې دا په انګریزي ممالکو کې مزدوري کوي په انګریزي ممالک یا یورپ ته تللی یا امریکا او یا لندن ته تللی نو چې کلي ته راشي نو بس په ډبه ناسته هلکه وایي صرف اسلام پکې نشته او وایي داسې انسانیت پکې دی او یاره داسې ملک دی بله اوس یو کس وایه وایي زمونږ یو ګاونډي راغلی نو باران و څه ورځې مخکې به نو وایي ما ته وایي چې مړه دا څه چې کړي دي او دا اوس څنګه بارانونه راورېږي مړه ویل ته خو سم جنت دی نو ما تا ورته څه ویلي نو ویل ما ورته څه ویلي وي هغه خو خپله ویله نو ما تا به ورته ویلي وی چې د الله نبي موږ ته ویلي دی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر الله ویا دا دنیا مؤمن لرا جیل خانه ده او کافر لرا جنت دی الله خو یې ورکړی دی را د الله نبي وی المؤمن فی السجن ای دا مؤمنه د دنیا په جیل خانه کې بند دی سهار را پاڅېږي الله وی مونځ به کې ګوره ماسپښین به بیا مونځ کې مال د سره رالی نو زکات به ورکویه مال د سره رالی نو حج به کویه میاشت کال کې به یو میاشت روژه نیسیه د ګاونډي حق به ادا کویه جنازو کې به شرکت کویه د قرآن تلاوت به کویه په حدیث او قرآن به عمل کویه دا عملي ژوند یې درکړی الله وی د الله نبي ویه دنیا ګوره دا د مؤمن د پاره جیل دی واذا فارق الدنیا فارق السجن چې مؤمن من شولو نو لاړې د جیل نه رهایي وشوله او بیا د الله نبي ویه تحفة المؤمن الموت ای د مؤمن ډالی او د مؤمن انعام او د مؤمن سله د الله نبي وی دا مرګ دی مرګ ته به مؤمن خوشحالیږي صحابه به نه وی څه فزت ورب الکعبه ای د کعبې په رب مې د قسم زه کامیاب یم او ته پته وکنه آخرت له څه کړی فکر یې کړی د غیر نه مه متاثره کېږه سرچ په قرآن کې کوه فکره په قرآن کې کوه د غیر نه دې ګوره نسل متاثره لیکي اوس دا هوا را روانه ده دا نظام را روان دی د یهودو چې دا خلک به د دوی د خلو نه به د الله او د الله د رسول صفتونه وغورځوئ
په دې په خولو باندې به د یهودیت صفتونه جاري کوي چې دی صرف د هندوان او د سیکان او د یهودیان او د نصاراو صفات کوي دا ولې وایي پې جاري دا میشن دا مشوره کړې ده د دوی چې کوم بین الاقوامي غټه شورا ده پاکې دا توی شوې ده چې کله په شام باندې جنګ نو ما خپله باندې یو ویډیو وکتله د فرانس چې کوم مفتی اعظم دی پوپه نو هغه د مسلمانانو بچو ته لارې ته استقبال ته راوتی دی ښکلی عیسائی دی نصرانی دی دا ولې چې دا مسلمان زنانه او دا د مسلمانانو جاهله افراد دا زمونږ نه متاثره شي او دوی ووایه چې یاره د دې اوسه حقونه دي او مؤمنه ستاسې حق نشته او مؤمن له داسې قانون ورکو او مؤمن له داسې طرز او طریقه ورکړله چې خپل مؤمن یې د هغه په قتل مسلط کو چې په دوی داسې ظلمونه وکړه د مسلمان په ملک مسلمانان داسې ناکاره حکمرانان مسلط کا چې خلک د اسلام او د اسلامی نظام او دارنګه د مسلمانانو حکمرانانو په خلاف بدزن او بدګمانه شي داسې کارونه پرې وکړه دا خو ته د هاتي په غوږ کې ودې ستا خلاف کم کم کارونه شروع دي او دا وایي ساینس ترقي وکړه او اسمان ترقي وکړه او دې وکړه د الله د نبي سیرت وګوره د تاثر خبرې د متاثره کېدلو ژوند دا د چا ته خو د صحابه او د رسول الله صحابي بزه روانه کړې وه بزه او یهودي لار کې ولاړ دعوې وکړه وې دا زما ده صحابي وایي زه خلط شوی یم ستا درواله بزه دي اوله بزه پړی لاس کې ورکړه اویل بزه ستا ده وی بزه زما نه خو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه اخلاق معلومول ما د الله د پیغمبره مهنت معلوموله ما د هغه تقوا او زهد معلوموله زما بزه نه ده بزه صحابي ته وایي ستا ده خو ما ته لا اله الا الله هغه کلمه راته ووایه چې په کومه کلمه باندې سړی د محمد رسول الله امتي ګرځي او قرآن کې الله وایي د صحابه صفت واوره الله وایي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ای الله ویا دا نور لا غوروالی ورکیا په خپلو ځانونو باندې اگر چې ځان له وږی ولې نه یي صحابه به وږي وو خو د ګاونډي غم به وسه زمونږ د مسلمان جوان نه تپوس وکړه دا به موږ ته د برمنګم صفتونه کوي دا د رسول الله د ژوند د خوار څه خبر دی هغوی غیر دینه دي خو د الله د پیغمبر ژوند مطالعه کوي چې هغه خلک چې په هغوی باندې چا حکمراني نه کوله او د ذلت سره مخامخ او د انسانیت تصور نه چې دا انسانان دي که حیوانان دي داسې خلک چې چا حکمراني نه غوښتله او په 14 کاله کې پیغمبر د هغوی ژوند بدل په مکه کې 14 کاله پیغمبر دعوت چلولی نه ګوره مونځ شته دی او مونځ رالی وروسته رالی پوره احکامات نه راغلیه لا صلاة ولا زکاة ولا حج ابن قیم ویا نه کامل مونځ نه کامل زکات او نه کامل حج ولا صیام او نه روژه ولا جهاد او نه جهاد نو دا څه بدل کړه دا عملی ژوند بدل کړه د قرآن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وی قرأت من رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 آیات من با وی لستل د الله د نبی نه درې آیاتونه هغه 3 آیاتونه بم چې عمل کې راوستله نو زیادت بم کا بیا بم نور زیات یادول او اوس قرآن ختم کیا خو د کور نه بالماضي نه وځي قرآنونه به ووایه خو بې ستري د کور نه ونه وتله قرآنونه به ووایي رسم او رواج بدعت یې د کور نه ونه وتله نو تا قرآن ووایه کو تا قرآن په ځان باندې دلیل کو القرآن حجة لك وعليك
د الله نبی ویا قرآن ګوره یا ستا خلاف دلیل دی او یا به تاله دلیل وي په ورځ د قیامت باندې یا به ستا خلاف ګواهي د الله دربار کې کیا او علامه ابن جوزی وی زاد المسیر کیا ویا القرآن تحت العرش یوم القیامه وله دوی کدوی النحله دا قرآن به د قیامت په ورځ د عرش د لاندې او دا به داسې بڼار کوي لکه د ګبین مچیه الله به ورته وایي ما لکه یا قرآن ای قرآنه څه چل شوی دی څه شکایت دې راوړی دی دا به د الله دربار کې ویه یا رب خلکو به مې تلاوت کولو خو عمل چا نه دی کړی او د الله نبی وایي د آخرۍ زمانې نښه دا ده د قیامت چې لا یبقى من القرآن الا رسمه قرآن به باقی پاتې نشي مګر هسې رسم او رواج یو ژوند بدل نشو نو زما د خبرې مقصود دا چې مدارس هم ډېرېږي جوماتونه هم ډېرېږي فضله هم ډېرېږي بدلون ولې نه راځي دا د قرآن نه اوس تپوس کوو چې بدلون ولې رانلی او الله څه ویلي د دې په باره کې نو الله ما او تا ته دا ویلی دی وما اصابکم من مصیبه الله وی مؤمنانو دا کم تکالیف چې ته رسیږي دا کم ظالمان په تاسو مسلط کیږي او دا څومره قوانین په تاسو د یهودیانو جاری کیږي او دا څومره ظلمونه او ستمونه کیږي او دا ماشومان یتیمان کیږي او زنانه کونډې کیږي دا مظالم دا قوانین غیر اسلامیه دا چې په تا جاری کیږي الله ویا وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ای انسانان الله یې ګوره دا د لاسونو ګناهونه دي دا الله یې ګوره تا پخپله کړې ده ولې دې پخپله کړې ده دا پخپله دې داسې کړې ده چې قرآن باندې د عمل نشته قرآن دې ویلی دی خو قرآن عملي ژوند نه ورکې حدیث رسول الله دې ویلی دی خو عمل دې نشته فبما کسبت ایدیکم الله یې ګوره دا کارونه دا ظالمان مسلط کېدل او دا قانون نه بدلېدل الله یې ګوره دا ستا د لاس ګناه ده او بل مقام کې الله وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس الله وایي چې په دې ځمکه باندې په دې وچه کم نقصانونه الله وایي کېږي او په لمده کې الله کم نقصانونه کېږي ګوره بما کسبت ایدی الناس الله یې ګوره دا د انسانانو د لاسونو ګناهونه دي دا دې ګناه کړې ده او دا خو په ټولو سزا ده نه ده میلاو کو په ټولو سزا میلاو شوله ګوره نو بیا به په مخ د ځمکه زنده سر الله وینی ویعفو عن کثیر الله یې ګوره ډېر ګناهونه د تا بندګانو معاف کومه ډېر درته معاف ديه ته نه ګورې اوس چې د ماخوستن نه په غوږونو کې هندفرینې کېږي او پیسیلې اوري او ډرامې اوري او هغو سره خو نور واقعات حکایت ختم شو د انبیاء علیه السلام په واقعات یې فلمونه جوړ او اوس یې وله ارتغل ایستلی او نورې ډرامې وله راویستلې او وی دا خلافت عثماني تاریخ دی وی دا ګورئ غیرت پکې پیدا کوي دا یې دې لره ایستلی چې قرآن دې د لاسه والي چې ټوله شپه ډرامې فلم ته ناست او کرکټ دی او سان له د شیطان په غوږونو کې اودس ماتي د مشکات روایت دی چې مونږ د سهار قضا کو نو شیطان دې په غوږونو کې تش اودس ماتی دا یې دې لره ایستلی دا نصرت الهي چې لاړ دا امداد الهي زما او ستا نه لاړی دا ولې تلی زما او ستا عملي ژوند نشته قرآن درته وویل که نه چې لاسونه دې ګوره ګناه کړي او دویم ټکی دا دی قرآن ذکر کړی الله وایي په بل د نظر دی او ځان د نه هیر دی ای د الله نبی ویا من قال هلک الناس چا چې دا خبره وکړله چې خلک تباه او برباد دی ای پلانې سودخور دی پلانې رامخور دی پلانې ګناهګار دی پلانې داسې کوي داسې کوي د ځان ته فکر نشته
د الله نبی ویا فهو اهلکهم نو دا سړی د ټولو نه لوی هلاک او تباه دی دا سړی برباد دی اوس ګوره که نه چې زما او ستا فکر په بل کې اوس کو د بل د فکر او د ګناه نه ما او تا دی بدن ته څه پیدا کېدلی او یا زما او ستا دین ترقي کولی نو ما به تا ته ویلي وی چې تا د بل عیبونه لټوه عیبونه د بل مه لټوه الله وی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای مؤمنانو ځانم بچ کیا او خپل اولادم بچ کیا د جهنم د اور نه الله ګوره عام اور نه دی وقودها الناس والحجاره الله ګوره دغه اوره خشاک دی خلک او کاڼي دا خو خشاک دی الله وایي نو فکر کول پکار دی چې زندگی بدله کړو توبه الله ته وباسو چې دا قرآن ما ویلی احکامات ما ویلی ما عمل نه دی کړی د اوسه پورې او د الله نبی ویا ګناه دی کړې ده مه خفه کېږه او ګناه شوې ده کبیره شوې ده صغیره شوې ده اوس ته لغم در علیه احادیث کې راځي د الله نبی ویا الله ویا چې ابن آدم ګناه وکړي ابن آدم ګناه کیا نو دا الله ته بیرته فریاد کوي الله ته جاړي نو الله ملائکو ته ویا انظروا الی عبدیه زما دې بنده ته وګورئ دته دا پته ده چې د یو اله شته دی دته دا پته ده چې د یو رب شته هغه رب ګناهونه معاف کیا نو تاسو ګواه شئ ما دا خلک معاف کړل ملائکو ته ګناه یې کړې ده بیا څه وخت تیر کیا بیا دا ګناه وکړي انسان دی که نه د خطا نه جوړ دی نسیان پې نه راځي خطاکار دی نو بیا ګناه وکړي بیا الله ته ویه ربه ګناه مې کړې ده نو الله بیا ملائکو ته ویه وګورئ انظروا الی عبدیه وګورئ زما بنده ته دا ویا چې یاره زما یو رب شته ما نه خطا ګناه شوې ده هغه معاف کول کیه تاسو ګواه شئ دته ما بخښنه وکړه بیا الله معاف بیا دریم ځل باندې څه وخت کلونه تیر شي بیا یې ګناه کړي بیا راغلی جومات کې ناست دی جاړي فریاد کوي د شپې الله ته ژړا کوي فریادونه کوي نو بیا چې فریادونه وکړي الله بیا ملایکو ته وایي دې بنده ته وګورئ بیا راغلی زما دلبان ګناهونه یې کړي الله وایي ګواه شئ دا ما معاف کو او د معاف کېدو سره دا ګواه شئ چې دا ژوندی وي ګناه کوي الله وایي زه به یې معاف کوم نو د الله نبی فرمایل التائب من الذنب کمن لا ذنب له ای یو سړی د ګناه نه د الله نبی ویا توبه وباسي نو دا داسې دی لکه ګناه چې نه ده کړې بلکل پاک د الله دروازې ته کولاودي ته خو د یو سړي نقصان وکړه او کنځلې ورته وکړه او یو ځل دې نه شو دوه دې نه دي درې دې نه دي ته ورشه یو ځل به خطا وکړې یو سړی به دې مات بل ځل به وکړې بیا به دې مات او داسې کریم ربه الله را کړې ځان د جهنم نه بچ کا خپل اهل او عیال د جهنم نه بچ کا دا مدارس دا جماعتونه دا د علماو محنتونه او دا د قاریانو محنتونه دا سبب د ذریعه ده د دې ذریعه ده چې زما او ستا په علاقه کې به زما او ستا په ملک کې به الله بدلون راولي و خپل بچیه د حق پرستو علماو ته د حق پرستو علماو مدارسو ته د قاریانو ته وسپارئ او د دې احسان ومنئ ګوره بلا لالچه پیسې هم دله درکوي او کور هم دله درکوي ښځه هم دله درکوي خو صرف یهودیت دنه غواړي اوس وایي که نه وایي انګلینډ له تللی دی وایي کاغذونه یې د افغانستان په نوم داخل کړي او وایي کاغذونه یې د قبایلو په نوم داخل کړي دي چې د مجاهدینو نه تنګ راغلی عمر نو ته په خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې تا د مجاهد فی سبیل الله نوم بدنام کو تا د اسلامي مسلمانانو دغه ملغلرو نومونه بدنام کړه نو ته به د الله نه په کومو سترګو جنت ته ځې او ته به د الله په دربار کې د محمد رسول الله مخې ته څنګه ودرېږې چې تا څه کول د الله نبي ویا نه بریئونه زه بېزاره یم د هغه سړي نه
کم سړی چې سکنا بین الیهود والنصارا د رهایش اختیار کو په مابین د یهود او د نصاراو کې ای د الله نبي وایي ګوره چې د اور لوګی ستاسو ښکاره نه شي د یهودي نه د الله نبي وایي دومره جدا شه چې د اور لوګی ویني نه نه ستا دا ویني نه هغه ویني بل مقام کې وایي کو لاره باندې درلی نو لاره پرې نه تنګه که او قرآن خو ګواه دی ولا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء ای الله ګوره محبت مه کوئ د یهودیانو او نصاراو سره نو چې الله درته کوم قانون درښیي او کوم اعلان درته درښیي نو هغه افنان اول پکار دي هغه خپل اول پکار دي د دې قاریان علماء احسان ګڼئ او د دې قدر کوئ د دې احترام کوئ د دې عزت کوئ الله به په اولاد کې علما پیدا کړي عائشہ بوي من احب العلماء فقد احب الله ومن عاد العلماء فقد عاد الله چا چې د علماء سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه او کو چا د علماء خلاف وکړه بغض او کینه وکړه نو د الله خلاف او د الله سره بغض او کینه وکړله نو ګوره سوچ کوه فکر کوه دا قاریان خواران شپه ورځ ناست دا ستا بچي ته نن پټکې ووه دا ستا بچی قرآن و حدیثی واد او امام ابو داود و من قرأ الحدیث و ذهب الى البیت ای یو سړی حدیث ولو کور ته لاړی گویا چې د دې په کور کې کانما یتکلم النبی گویا چې د دې سړي په کور کې پیغمبر خبرې کوي او مخکې خو مې ته د سراج المنیر حواله درکړه لکه پیغمبر یې چې لیدلی چې قرآن یې ویلی نو دا د دې احسان ولئن شکرتم لازیدنکم الله ویا کو شکر موږ نور به هم زیادت راولم الله دې نورم په دې کلي کې په دې علاقه کې دا خوشحالۍ نورم ډېرې او الله دې د قاریانو علماو لره او زموږ د دې مشایخو په عمرونو کې برکتونه واچوي شیخ صاحب ناسو ما اوس هم باحترامي وکړله بیان مې اوږد کو هغه به ختم کړي انشاءالله تعالی ټول ملګري په سکون او وقار سره کینو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین